عمران خان د خپل یو اهم او یو ډیر خفیه ملاقات نه پرده اوچته کړې ده او دغه خفیه ملاقات حواله سره عمران خان د خپل خوریانو په ذریعہ د جیل نه یو اهم پیغام ټولو پاکستانیانو ته ټول د پی ټی آی سپورټرانو ته را لېږلی دی چې په دغه پیغام باندې په دې ویډیو کې خبره کوو چې عمران خان ویلي دا پیغام زما قوم ته ورسوئ هغه څه پیغام د په هغې ډیټیل سره خبره کوو خو هغې نه مخکې په عمران خان باندې خبره کوو چې آیا عمران خان به الیکشن لړاوی که نه الیکشن پورې به عمران خان اهل شوي وي که نه د عمران خان کاغذات نامزدګي تاسو له دې معلومه وي چې هغه دوه ځله مسترد شو یو ځل خو الیکشن کمیشن مسترد کړ بیا د هغه کاغذات نامزدګي په ټریبونل کې چیلنج شو چې هلته نه هم دا مسترد شوي دي او وجه دا خوله کېږي چې په عمران خان الریډي په توشخانه کیس کې 15 کاله نااهلي سزا ده د دغه 15 کاله نااهلۍ په وجه باندې د عمران خان کاغذات نامزدګي نه قبول کیږي نه منظوریږي او دا خو بالکل ښکاره خبره ده چې یو کس نااهل وي نو دغه کاغذات نامزدګي به څنګه منظوریږي هغه بیا الیکشن ته نشي ودرېدی خو بیا هم د عمران خان چې کوم قانوني ټیم دی ای اډیاله جیل کې عمران خان سره ملاقات کړی دی پس ډاکومنټس دستخط ایستلی دي او بیا هغه فیصله چې کومه ده د الیکشن حواله سره چې عمران خان به الیکشن لړاوی کړي دغه فیصله په لاهور های کورټ کې کیږي او د عمران خان وکیلانو ویلي دي چې موږ د لاهور های کورټ نه غټ امید دی موږ به لاهور های کورټ نا امید کوي نه ان شاء الله نو ګورو چې لاهور های کورټ کې عمران خان وکیلانو کم کیسه چولې د عمران خان د الیکشن حواله سره د راتلونکي ټایم کې پته لګي بل د بیت دوباره ملاویدو نه پس بیرستر ګوهر علي خان هم په اډیاله جیل کې عمران خان سره ملاقات کړی دی او د ټیکټونو په تقسیم باندې یو غټ میټینګ دواړو کړی دی خو ټیکټونو اعلان فل حال لا ځکه نه دی شوی چې د بیت نخښه چې کومه دغه 100% لا پی ټی آی ته نه د الاټ شوی چونکه پرون پېښور های کورټ حکم هم کړو چې پی ټی آی ته د بیت نخښه واپس ورکړل شي خو الیکشن کمیشن لا تر اوسه پورې دغه نخښه پی ټی آی ته واپس نه ده ورکړې الیکشن کمیشن خپلو کې یو میټینګ هم نن راغوستل چې دغه میټینګ کې به الیکشن کمیشن دا فیصله کوي چې آیا موږ د پېښور های کورټ دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کو کنه نو هغې نه پس په د بیت نخښه چې څه فیصله کوي هغې نه پس په د بیت نخښې حوالې سره پوره انفارمیشن راځي خو که چېرې د بیت نخښې ورنکړه نو دا بیا په الیکشن کمیشن باندې توهین عدالت کیس هم جوړیږي چې د پی ټی آی وکیلان الریډي هغې دپاره تیار دي خپله تیاری کمپلیټ کړې ده جی د بیت نشان کیس چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن سره دی او د پاکستان او د پاکستان سیاسي تاریخ کې په پیله ځل شو چې الیکشن کمیشن سره د یو پارټۍ په داسې کیس راغلی وي څنګه چې د پی ټی آی د الیکشن کمیشن راغلی دی الیکشن کمیشن اصل کې یو سرکاري اداره ده چې د پاکستان اداره ده نو د پاکستان د ادارې او د یو سیاسي پارټي په ډومبي ځل داسې غټ کیس وچلېدو جی دې نه مخکې به د دوه پارټیانو منځ کې خپلو سره کیسز چلیدلي په انتخابي نشان باندې یا په بل څه باندې خو د الیکشن کمیشن تر اوسه پورې یو داسې انتخابي مطلب یو داسې پارټۍ سره داسې غټ کیس نه دی چلیدلی جی نو دا هم د پاکستان په تاریخ کې په پیله ځل شو بل د عمران خان د خفیه ملاقات پیغام دا دی چې پرون عمران خان خور حلیمه خان چې کوم دی عمران خان سره ملاقات کړو چې په دغه ملاقات کې عمران خان خپل خور ته ویلي دي چې په 22 اگست باندې د عمران خان او د شاه محمود قریشي یعنی په 22 اگست باندې ما او شاه محمود قریشي باجوا سره ملاقات کړو او په دغه ملاقات کې باجوا موږ ته ویلي چې تاسو د خپل کم تحریک چلوي اوس په 22 اگست باندې چې کله د پاکستان حکومت ختم شونه د یو خپل تحریک شروع کړو جلسې جلوسونه وو نو باجوا ویلوي چې دا تحریک ته ختم کا او بدله کې بتا تر راتلونکي الیکشن کې 2/3 اکثریت ملو شي او دا احتجاجي تحریک ته ختم کا او کچړیتا او احتجاجي تحریک ختم نکړو نو بیا به تمانه بیا مطلب تعالی په الیکشن کې 30 سیټونه هم ملو نشي بیا به الیکشن ته ډیر غټ مارجن سره بایلی دا ټول خبرې علیما خان کړي دی عمران خان ورته جواب کې ویلي دي چې زه د لا اله الا الله مننو والا یم اور زما مور پلار چې کوم دی منم چې وای غي په غلام ملک کې پیدا شوی دی خو زما زړه اور زه ما تر اوسه پورې هیڅ قسم غلامي نه ده قبول کړي او دا ټول خبرې چې کوم تاسو لمو کې د علیما د عمران خان خور حلیمه خان میډیا سره کړي دي د عمران خان سره ملاقات نه پس دا خبرې اغیر ویل کړي دي چې دا د ما عمران خان سره ملاقات شو او دغه چې کوم ملاقات د عمران خان او شاه محمود قریشي باجوا سره شوی او باجوا چې ولکه خبرې کړې هغه لړۍ تاسو لمو په دې ویډیو کې دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام